هلته کې فیکټری موجوده وه چې مونږ دننه کم صورتحال ولیدلو هغې کومه د صفایي صورتحال مونږ وکتلو انتهایی بدتر و. نو هغې خلاف مونږ اکشن واخیستلو، هغه مونږ نن سیل کړل او هغې کې یو 2 کسان مونږ اریسټ کړل. ډېره زیاته مننه سر. تاسو په فیلډ کې چې کوم دی یو پېټرول پمپ سو، د دې ګیجز هم چیک شو، بیا بله د مسالو یو کارخانه وه چېرته چې مساله جوړیږي، د ضرورت څیز دی په خوراکونو کې هم استعمالیږي، هغه ولې تاسو سیل کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی بالکل چې تاسو وکتل نواز خان، نن مونږ یو انفارمیشن مونږ ته ملاو شو چې یو فیکټری ده د مساله جات او یو خو نمبر فرست ټولو نه غټه وجه چې ریزیډنشل ایریا کې هغه دغه و چې قانونا هغې ته بالکل اجازت نشته. سیکنډلی چې مونږ هلته کې موقع ته لاړلو نو بالکل هغه کمپلینټ چې کوم و جینون و. هلته کې فیکټری موجوده وه چې مونږ دننه کم صورتحال ولیدلو هغې کومه د صفایي صورتحال مونږ وکتلو انتهایی بدتر و. هغوی سره چې مونږ کوم ډاکومنټس چیک کول نو یو ډاکومنټ هم هغوی سره اویلیبل نه و، نه رجسټریشن ورسره، نه حلال فوډ اتھارټي وال دغه ورسره، نه د میټروپولیټن سایډ نه کوم NOC ایشو کېږي نه هغه وه. نو هغې خلاف مونږ اکشن واخیستلو، هغه مونږ نن سیل کړله او هغې کې یو 2 کسان مونږ اریسټ کړل. هغې خلاف په انشاءالله پراپر پروسیډینګ کېږي. نو انشاءالله آینده د ډسټرکټ ایډمنسټریشن طرف نه ډېر کلیر کټ ډایرکشنز دي چې داسې کم وایلیشنز نو هغې به روکتام کېږي انشاءالله. ګرانو کتونکو، تاسو د تنزیل داوړ صاحب خبرې هم واورېدې، تاسو کتې هم چې دغه د کارخانې دا ویژول به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې د دې د صفایي نظام ډېر زیات بدتر دی. د صفایي هېڅ داسې نظام پکې نه ښکاري چې دلته صفایي وي. دا هغه څیزونه، هغه سامانونه دي کوم چې بیا بازارونو ته ځي، بازارونو نه مختلف دکانونو ته، او بیا د هغه دکانونو نه زمونږ کورونو ته راځي او بیا په کټوۍ کې استعمالیږي. بیا خلک وایي چېرې زمونږ معدې خرابې دي، زمونږ صحت خراب دی. خو ضلعي انتظامي دغه دا کاوي شو چې یاره په دې کې دغه د مسالو کومه کارخانه وه دی هم سیل کړه او دې سره کم کسان دي دا هم اریسټ کو. مزید به هم په دې باندې کاروایي کېږي.